أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفا الله عنك معافی کړی د الله تعالی تا اے حضور صلی الله علیه وسلم. لما اذنت لهم ولتا اجازت ورکو دویتا حتی یتبین لک الذین آن تردی چخکار شوی تا واضح شوی تا هاغ کسان صدقو چه هغی رشتیا ویلی دی چه هغی رشتونی دی وتعلم الكاذبین او پیجندل ویتا دروغ جنو لرا. لا يستأذنك الذين يؤمنون اجازت نغوارستان اے نبی علیہ السلام الذين هاغ کسان یؤمنون باللہ چہغی ایمان راوڑی پا اللہ باندے والیوم الآخر او پورز اخیری باندے یعنی پورز د قیامت ایو جاہدو بی اموالہم د دې خبرنا چې جهاد وکي دوی په مالونو خپلو وانفسهم او په نفسونو خپلو په ځانونو خپلو والله علیم بالمتقین او الله تعالی عالم دې په هغه کسانو چې ځان ساتي د پاتې کېدلو نه د ورستو کېدلو د جهاد نه. انما یستأذنک الذین بیشک اجازت غواړستانا الذین هاغ کسان لا یؤمنون بالله والیوم الآخر چې هغوی ایمان نراوړي په الله باندې او په ورځ اخیری باندې ورتابت قلوبهم او په شک کې دي زړونه د دوی فهم فی ریبهم پس دوی په دې شک خپل کې یترددون حیرانیږي دوی پریشان کیږي متردد دي دوی. ولو ارادوا الخروج او کچرته د دوی اراده وې د وتلو جهاد لا لاعدوا له عدة نخامخا تیار کړي بو دوی د دې جنگ د پارا عدتن سامان اسلحه ولكن كره الله بعاثهم لیکن ناخوخ کړلو الله تعالی هغه پورته کېدل د دوی پاسېدل د دوی فثبتهم نو پس منع کړل دوی لرا یی کېنول دوی لرا وقیل قعدوا او اویل شو اقعدوا چکینی تاسو مع القاعدین سرد اغناستنا. لو خرجوا فیکم کچرتا دوی وطلے وستاسو سرا دوی وطلے وی پدے لخکر ستاسو کے ما زادوکم نو دوی بنو زیاد کڑے ستاسو دپارا الا خبالا مگر فساد لرا ورانی او خرابی لرا ولا اوزعو خلالکم او دوی بمنڈی وخلیوے پمینستاسو کے یبغونکم الفتنتا او دوی با لٹولی و پتاسو کے الفتنتا فتنی لرا فساد اختلاف لرا که دوی در سرطلیوے الٹا پا مینس کی بیستاسو اختلاف پیدا کردو د داخلی فساد ذریعہ بدوی جوړ شویو. وفیکم سماعون لهم او دی پتاسو کې جاسوسان د دغی کافرانو د پارا والله علیم بالظالمین او الله تعالی پوه دې په ظالمانو باندې. لقد ابتغوا الفتنة من قبل یقینا لټولې د دوی فتنې لرا شر فساد ورانی لرا من قبل د دین مخکهم
وقلبوا لك الامور او اړولو بدوی په حق ستا کې اغه کارونو لرا اغه فیصلو ستا لرا ستا د خبرې الټه بای کول یا بل معنا ده وقلبوا لك الامور او جوړ کړیو دوی لکه ستا په خلاف اے نبی علیہ السلام الامور مختلف کارونو تدبیرونو منصوبو لرا حتی جاء الحق آن تردی چراغ للو حق وظهر امر الله او خکارشو حکم د الله فتح مسلمانانو ته ورسیدا وهم کارهون پداس حال کی چې دوی بد غنون کیو ومنهم من يقول ذلی ومنهم من او باز د دوی نه هغه سوق دی یقول ذلی چوي اجازت را کماتا ولا تفتنی او مغرز و مال رب فتنه کې الا فی الفتنه سقطوا خبردار په فتنه کې پریوتلی دی دوی غرزیدلی دی دوی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ او بیشکا جہنم خامخا راگیرون کے دے کافران لرا ان تصبک حسنتن کچرد درورسی گیتا تا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسنتن سنیکی فتح کامیابی یا سمال غنیمت تسؤهم نخپکیگی دوی وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ او کچرد درورسیگی تا تا اے نبی علیہ السلام مصیبتن ستکلیف سشکست ظاہری یا زخمنا شہادتنا یقولون ویلبدوی قد اخذنا یقینا عمل کڑے دے منگا امرنا پاغ مشورخ پل باندی من قبلو د مخکنا یا مانا دادا قد اخذنا امرنا یقینا نیولی د منگا امرنا اغلار خپل لرا چلار د احتیاط دا من قبلو د مخکنا ویتولوا وهم فرحون او واپس کیگی دوی د مجلس تانا اے نبی علیہ السلام وهم فرحون پداس حال کی چی دوی خوشحالی کون کی وی قل تورت اوائے اے نبی علیہ السلام لن یصیبنا ہرگز نشرا رسیدل منگتا الا ما کتب اللہ لنا مگر ہاغ صبرا رسیگی منگتا چلی کلی دی اللہ تعالی مقرر کلی دی اللہ تعالی زمند بارا هو مولانا دغ اللہ مددگار زمند دے کارساز و مالک زمنگ دے وعلى الله فلیتوکل المؤمنون او خاص پا اللہ دے بروسو کی توکل او اعتماد کی ہاغ کسان چی ایمان روڑن کی دی قل تورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم هل تربصون بنا تاسو انتظار نکوي بنا زمن په حق لا الا احدى الحسنيين مگر د یو داغ دو خیرونو نا چاگه یو خیر فتح دا و یو خیر شهادت ده ونحن نتربص بكم او من انتظار کو ستاسو په حق کې ان يصيبكم الله بعذاب من عنده چې درو برسوي الله تعالی تاسو ته عذاب د خپل طرفا او بأيدينا او یا پلاسونو زمونگا فتربصوا پس انتظار کوي تاسو انا معكم متربصون بیشک منگ هم ستاسو سرا یو انتظار کون کی
قلت ورته ووایه اے حضور صلی الله علیه وسلم انفقوا خرج کوئ تاسو طوعا او کرهن که په خوشحالی وي او که په ناخوښه وي لن یتقبل منکم هرگز به قبول نه کړلی شي ستاسو نه انکم کنتم قوما فاسقین بېشکه یی تاسو قوم نافرمانه فاسقان وما منعهم او نه دي منع کړي دوی ان تقبل منهم چې قبول کړلی شي د دوی نه نفقاتهم اغا نفقی خرجون د دوی الا انهم مگر دی خبری چه بیشکا دوی کفرو بالله و برسوله انکار کړي دي د الله نا او د رسول د الله نا یعنی د دوی د نفقو د قبولیت مانع صرف د دوی کفر دی د دوی انکار دی ولا یأتون الصلاة او دوی راتلل نکی مانزتا الا وهم کسالا مگر پداس حال کی چی وی دوی سس پس ولا ينفقون او خرچ نکوی دوی الا وهم کارهون مگر پداس حال کی چی دوی بدگنی دغی خرچ لرا فلا تعجبك اموالهم پس خوند درن کی تالر مالون د دوی خوشحال دین کی تالر مالون د دوی ولا اولادهم او نه اولادون د دوی انما يريد الله بشکا غواړي الله تعالی ليعذبهم بها چې عذاب ورکی دوی ته پدې سرا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې وتزهق انفسهم او اباسی روحونه د دوی وهم کافرون په داسې حال کې چې وی دوی انکار کوونکي ويحلفون بالله او دوی قسمونه کوي په نوم د الله انهم لمنکم چې بشکا دی خامخا ستاسو نه یعنی ستاسو ملګری دي د عقیدې د نظریې په اعتبار وما هم منکم او ندی دوی ستاسو نه ولكنهم قوم يفرقون لیکن دی دوی داس قوم یفرقون چې فرق کوي په خپل قول او په خپل عمل کې یا د یفرقون معنا ده یفرقون چې یریږي دوی لو یجدون ملجأ کچرد دوی عمومی سزید پنا او مغارات یا غارونو سمست لرا او مدخلا یا زید ننوتل لرا لولو الیه نو خامخا دوی به وګرځي هغې طرف ته وهم یجمحون په داسې حال کې چې دوی به منډې وخي ومنهم من او باز د دوی نه هاغه څوک دي یلمزک فی الصدقات چې عیب لګوي پتا باندې اے نبی علیه السلام فی الصدقات په تقسیم د صدقو کې فإن اوتوا منها پس کجر د ورکړلې شي دوی ته د دې صدقاتنا رضون دوی خوشاله شي وإن لم يعطوا منها او کجر د ورنکړلې شي دوی ته د دې صدقونا اذا هم يسخطون نو په دغه وخت کې بیا دوی يسخطون ناراض شي خپشي ولو انهم رضوا او کچرته دوی رضا شوي ما په هغه څه آتاهم الله ورسوله چې ورکړي دي الله تعالی دوی ته او رسول د الله تعالی یا معنا ده ولو انهم رضوا کاش چې دوی رضا شوي وي ما په هغه څه آتاهم الله ورسوله
چې ورکړي دي الله تعالی دوی ته او رسول د الله تعالی وقالو حسبنا الله او کاش چې ویلې وې دوی چې کافی دی مونږ لره الله تعالی سیؤتینا الله من فضله زرد چراب کی مونږ ته الله تعالی د خپل فضلنا ورسوله او رسول د الله انا الی الله راغبون بیشکا خاص الله طرف ته مونږ رغبت کوونکیو مایل کیدونکیو